پرامن او خوشحال پاکستان د دې جشن ازادۍ د سلسلې په حواله سره نن زموږ دا موضوع ده چې دا څنګه کېدلی سي او په دې باندې به ستاسو څه خیالات وي وایئ چې وطنیار صاحب په دې کې شک نشته لکه څنګه چې موږ یو د تحریک ازادۍ خبرې وکړې مخکې چې پر موږ پر آبا او اجداد کومې د غلامۍ ژوند تېر شوی د هغه خبرې مو وکړې دغه وجه ده چې د پاکستان ولس دی د اګست په میاشت کې د ازادۍ د ورځې دپاره د 14 اګست دپاره ډیر پرجوش وي ډیر په ښایسته انداز د ازادۍ ورځ مناوي او دا نه صرف د کوټې د بلوچستان په دارالحکومت کې بلکې د پاکستان په تمامو سیمو کې دغه ورځ د په ډیر ښایسته انداز باندې خلک مناوي او د دې دپاره له اوسه خلکو ډېرې غټې غټې جنډیانې او پینافلیکس بینران د پبلیسټي مختلف آیټمز جوړ کړي دي او په دا ورځ چې کوم جوش او خروش قوم ښکاره کوي په دا ورځ قوم ثابتوي چې هغه د هر قسم تر نسلي او د زبان او د نور تفرقاتو څخه بالاتر دي او صرف پاکستانیان دي د پاکستان د ازادۍ ورځ دوی په یووالي باندې مناوي په جوش مناوي په خوشحالۍ مناوي او دغه د پاره چې دوی ډیر غټ غټ پروګرامونه کوي ریلیانې کوي خلک راوځي د یووالي او د اتحاد او د اتفاق مظاهره کوي نو موږ په کار دا دی چې دا تر 14 اګست محدود نه کړو دا کومه جذبه چې دا په کار دا دی چې موږ خپل سوچ ته ورواړو او دا ګرد عمر موږ د ملک او د ازادۍ چې کوم قدر دی هغه باید هر ورځ وکړو دا صرف په 14 اګست نه وکړو 14 اګست باندې خو یقینا سپیشل د دې مناویدن ضروری دي لیکن په کار دا دی چې موږ بل وخت هم د عین په دایره کې دننه خپل سیاسي جدوجہد خپل پرمختګ او د ملک او د قوم د ترقۍ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره په کار دی چې موږ خپل کردار ادا کړو او دا ورځ د تجدید عید ده په کار دی په دا ورځ خپل عید سیدی موږ دغه تجدید وو او بالکل امیر محمد ترین صاحب د خوشحال او پرامن پاکستان لپاره یقینا زموږ جدوجہد سکم دی زموږ کردار سکم دی هغه ډېر لو معنا لري او موږ له دې څخه باید چې مخ وانړو خو لیکن یوه خبره دا ده چې ولې موږ صرف آیا په دغو ورځو کې یعنی له 1 اګست بیا تر 14 اګست پورې یا بل ته فرض کا ټول اګست میاشت بس موږ له وطن سره محبت کوو موږ د خپل کردار مشترا یاد وي چې د اګست میاشت نو بیا سي نوري میاشت راځي بیا له موږ څخه د هر څه سکم وي دا هیر وي نو دا هیرېدل نه دي پکار څه وایي بالکل دغه خو وجه د نور خلک یا نور قومونه نور ملکونه هغه چې دی هغه د خپل ملک د ازادۍ او د ترقۍ لپاره یو مستقل سوچ لري بالکل دلته موږ صرف لیمیټډ وخت کې په محدود وخت بس اګست میاشت کې چې دی موږ بیا ډیر زیات اکټیو سو دغه بعد موږ خپل قومي کازیر سي موږ چې د ازادۍ کم قدر دی داغه صرف دا نه دی چې موږ خالي خوشحالي مناو بلکې په کار دا دی چې موږ پر هر یوم ازادۍ باندې د خپل سوچ او د خپل کردار ریویو وکړو او پر مخ موږ یو داسې پلانینګ وکړو چې موږ د دې ملک او د قوم د پاره د دوی د ترقۍ لپاره موږ کم کردار ادا کړی دی او دا پر مخ سونی بهتر کولای شو په کار دا دی چې د ګرد کال پلانینګ موږ په دا ورځو کې وکړو او موږ عملاً دا ثابت کړو چې موږ له د ملک او له قوم محبت دی موږ صرف د یو څو ورځو لپاره نه بلکې ګرد کال د ملک د مضبوطوالي لپاره د استحکام لپاره او د قوم د ترقۍ لپاره موږ یو مستقل جدوجہد لرو یو پخه لاره لرو او موږ پر دغه لاره باندې روان اوسو جی بالکل تا ډېره ښه خبره وکړه او یقینا ګران اردو مستقل مزاجي وطن غواړي موجوده حالاتو کې موږ له دنیا سره مقابله ده
چیلنجونه دي هغه چیلنجونه اچیو کولو حاصلولو لپاره نو هغه منزلونه حاصلولو لپاره موږ ته مستقل مزاجي څه کومه ده دا ډیره زیاته ضروري ده صرف د اګست میاشت له وطن سره د محبت اظهار نه بلکې هر غړی هر ورځ هر غنټه له وطن سره د محبت اظهار باید چې موږ ادا کړو نو د پرامن پاکستان لپاره د یو مستحکم پاکستان لپاره د قائد اعظم محمد علي جناح د هغو خوبونو د تکمیل لپاره نو تر دا موږ سیاسي جماعتونو څه کردار ادا کی په دې حواله باندې تاسو وایي امیر محمد ترین صاحب چې د وطن یار تا خو نو نوم پر ځان د وطن یار یې شه دی د شک نشته او د وطن لپاره چې تا کوم سټرګل دی کوم جدوجہد دی دا ضرور ستایم او کوم خبره چې تاسو موږ د سیاسي جماعتو وکړه ما مخکې پر دا باندې خبره وکړه چې لکه څنګه چې د ژوند په دانور شوبو کې د بهتري گنجائش دی زموږ په سیاسي کلچر کې د بهتري نه صرف گنجائش دی بلکې ضرورت دی چې موږ خپل سیاسي جدوجہد د آئین لاري دا لږ نظرثانی پر وکړو او د ملک د ترقی د قوم د آبادی او د خوشحالۍ لپاره موږ دا صرف کو موږ په ملک کې د خدای نعمتونه ډیر دي لیکن لبل خوا چې کومه بدعنواني ده کم کرپشن دی کومه بیراروي ده دا چې دی دا د دیمک رنګ د زموږ ملک خوري دا قوم خوري او کوکلکی نو پکار دا دی چې موږ پر خپل سیاسي سوچ پر خپل سیاسي جدوجہد او پر کلچر باندې فوکس واچو او دا نور بهتر کو د قومو ترقی په مثبت سیاسي سوچ باندې دا آئینی جدوجہد په ذریعه په یو جمهوریت جدوجہد په ذریعه چې دی لاري خلاصږي نو په کار دا دی چې موږ پر دا خپل جدوجہد باندې نظر ثاني وکړو هغه هوښیاران وایي که یو غوته ځان ته نسی خودري سلور غوتی ستاو خاتم دي نو په کار دا دی چې موږ اول د ځان اصلاح وکړو بیا د جهان د اصلاح لپاره